او دا هغې نه علاوه په بابړه کربلا راوستې ده او سرکاري بمبې یې بندي کړي دي. ما په دې هکله باندې تحصیل ناظم صاحب ته هم درخواست کړی دی، ناظم اعلی ته هم درخواست کړی دی. په دې هکله باندې پلي شکور صاحب هم سره راغلی و او هلته موقع کتلې ده، تاسو د دې نه ویریفاید کولی شئ. په هغې باندې چې دې شل فوټه رامخکې شوي دي، مفتي صاحب پکې راغی، هغې راته دا فیصله وکړه موږ یې خاطر وکړو چې شل فوټه ځای ګیر کړي، 10 فوټه پرېږدي، 10 فوټه به د موږ شي. هغې وی ټیک ده، خو د هغې خبرې نه چې مخکې شو دا حکومت خو چې بالکل انکروچمنټ نه مني، ځکه چې په تحصیل کې یو چابړي پروش خو تاړۍ د بوتلی شي. خو دا یو امینې صاحب چې 6 فوټه رامخکې شوي دي او زمونږ د پلار نیکه مقبره ګیره کړه، نالۍ یې بنده کړه، نو دې دې به تپوس ولې نه کېږي؟ سهار ولګېدو نو هغه دوکانونه مونږ واپس جوړول، هغه دوکانونه بیا پولیس هم پکې راغی، هغه جوړېدل یې په مونږ باندې بند کړل. اوس هغې لګیا دي، هغه ځای کې کار کوي، د های کورټ سټیمپ هغه ځای باندې شته او باوجود د سټی هغې هغه خپل کار جاري ساتلی دی. او موږ چې کله پولیس ته ایس ایچ او صاحب ته د هغې اطلاع ورکوو نو هغې وایي چې دا ستاسو خپل کار دی. موږ وایو چې په دې کې تاسو زموږ د ادرسي وکړئ. پورې خرڅوي، په ځمکه باندې جورابې خرڅوي یا داسې چپلې خرڅوي، نو هغوی ته مې دا ریکویسټ دی چې دوی 5000 او 10000 روپۍ جرمانه لګوي، یا خو دوی له پراپر چېرته داسې ځایونه ورکړي ګینې دا د چا څه دی غریب عوام دي، دومره د دوی څه آمدن ني، خو نو ظاهر شاه تصادف و چې هغه په پولیس باندې ډز کړو او هغه تیرې نو هغه څه جواز نو، چونکې هغه د ټولو ته پته لګي چې هغه یو ښوونکي د هغه یو خپله مسله وه او د هغې مسلې د وجې نه هغه مجبور و چې هغه به وسله خامخا ساتله. خو دغه ځای کې چې کوم پولیس راغلی دي نو هغه په سپین ګاډي کې راغلی دي، یعنې د پولیس په ګاډي کې نه دی راغلی. بله دا ظاهر شاه چې کوم ځای کې برآمد شوي دي نو ستاسو دې پولیس ته په خپله بیان ورکړی دی چې ما ته د دغه وخته پورې دا علم نه و چې بی دا پولیس دی. یا 15 او د اسلام آباد نمبر 1 کلی د نوبهار کلونې دغه ټول اوبه چې دي دا بند دي، دا کورونه. باقي موږ اکنامک اکټیویټي ته ګورو نو اکارډنګلی موږ فاینز لګو. ډېر داسې کیسونه شوي دي، ما او زما اے سی صاحب چې دی موږ چارسدي زوړ بازار ته تللي وو، په انکروچمنټ کې موږ ډېر خلک ونیوو، خو چې کله د هغه بازار صدر صاحب هم موجود وي هغه دا خبره ویریفای کولی شي. چې کله هغه زموږ آفس ته راغو موږ به ته وي چې تاسو موږ سره فیوچر دپاره کوپریشن کوئ، نو هغه ټول خلک موږ پرېښه. نو ستاسو انشاءالله دا کنسرن به موږ مخکې ګورو او هغه اولریډي موږ اکنامک اکټیویټي ته ګورو، نو اکارډنګلی موږ وارننګ ورکړو، بغیر وارننګ نه موږ خلک پرېږدو، موږ فاینز ډېر زیات نه لګوو. تاسو با اختیار چې دی هغه متعلقه کونسل دی، تاسو صفحې لپاره د 1 لاک په ځای باندې 2 لاک کېدی، 3 لاک کېدی، 4 لاک کېدی، د کونسل نه اپروو کې خو موږ ته په ځمکه باندې وښایئ. ډېره خبرو پرې نه کوو. څه صاحبان 95% زموږ داسې صاحبان دي چې الحمدلله هغوی په خپلو خبرو باندې او په خپلو طریقې کار باندې ډېر بهتر روان دي، خو دې 5% ته زه صرف په رموز کې یم چې ما خو ورته وویل چې 4 لاک او 5 لاک کېده، خو دا د وعدو د پېژنې لپاره نه. کله چې په سرډېرو کې یا په پړانګو کې څو ګروپونه ختم شو نو د هغې په مقابل کې یو امن دی. دا هم یو قدرتي کار دی چې د خلکو اوس ډاکټر صاحب خبرې کولې نو هغې کې خصوص څه نه شم کولی، خو خامخا چې دی نو هغه به چې کوم تاسو ته فنډونه میلو دي، یاره 1 لک روپۍ تاسو لګولی شئ صفایي باندې، دغه همدغه کوي. نالۍ خو شته که نه، نالۍ شته، که نالۍ نه وي نو زه به ذمهوار یم. نالۍ شته، صفایي پکار ده او تاسو ته فنډونه میلو دي، نو مهرباني وکړئ چې خپل فنډ په صحیح ځای کې ولګوئ، نو انشاءالله تعالی دا مسله فنډ راغلی چې یا خو مونږ تحصیل کړی په تحصیل ممبرانو باندې. ستاسو تحصیل ممبر څوک دی؟ علمودي فنډ ورکړی دا راغلی خپل حلقه کې یا د خپل یونیون کونسل کې دا لاره تاسو جوړ کنزومر ته په نور نلکو کې لاړ شي، خو چې کله موږ ټیوبویل بند کړو نو هغه سا راکاږي، غټول ګن ځان ته راکاږي. موږ نه عموم څه ناڅه به غلطۍ کېږي، خو عوام موږ سره هم په دې کې هېڅ قسمه دغه نه کوي. موږ به کوشش کوو چې د رسټډ 5 دا څومره فالټ چې کوم دي انشاءالله دې پسې موږ ګرځو او دا موږ انشاءالله